औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स अस्सलामु अलैकुम। नन जंग टॉपिक ते लाइसोसोम टॉपिक नमक की प्रीवियस टॉपिक लग डिस्कशन मुंगा प्रीवियस टॉपिक की कड़ो गालजी बड़ी सी पागे वाले मुंगा डिस्कशन कड़ो ची 1998 की फर्स्ट टाइम के मेलो गालजी आगा जंग सरा सॉरी 1898 की जंग सरा फर्स्ट टाइम के मेलो गालजी आगा डिस्क्राइब कड़ो बयान कड़ो او بیا د دې چې کوم سټرکچر دی د هغې په حواله سره موږ خبرې وکړو چې سیسټرنې پکې موجود دي ویزیکلز پکې موجود دي فرام لایسوسوم څنګه سره پروډیوس کوي بیا په سټرکچر کې دننه سیسټ او ټرانس ریجنز دا پکې کم دي د هغې سب فنکشنز دي چې ده ټوټلی د ګالجي باډي فنکشن څه دی ټیک ده او نور هم ډېر شی ډیټیل موږ پرون بیان کړو نن موږ بحث کوو په لایسوسوم باندې لایسوسوم د نیم د دوه ټکو نه جوړ شوی لایسوسوم لایسو د لایسز نه وته دي او لایسز ویل کېږي سپلیټینګ یا بریک ډاون ته سیده نو لایسو مین سپلیټینګ او سوم مین باډي سپلیټینګ باډیز مطلب دا دی چې دا په سیل کې داسې ارګنیلی ده چې د دې مین کار دی بریک ډاون سیده ډسټرکشن تباه کول نو د دې د وجې نه لایسوسوم ته بل نوم ویل کېږي سوسایډ بیگ مثال کے طور پر مختلف آرګنیلیز دي په سر کې ګالجي باډي انډوپلازمیک ریټیکولم او د دې کار خراب شو دغه آرګنیلیز خراب شو وز دغه آرګنیلیز ډسټرای کول د دې ډسټرکشن کول د سپلیټینګ کول دا چا کار دی دا لایسوسوم کار لایسوسوم د څه په ذریعه سره کوي د خاص انزایم په ذریعه سره کوي هغه انزایم ته ویل کېږي هایدرولیټک انزایم ٹھیک ده نو ډیفینیشن علما داسې کړی دی چې تنی سیک لایک سنگل میمبرین آرګنیلی مختلف مونږه ډسکس کړل چې څنګه سره ډبل میمبرین آرګنیلیز څه دي او سنگل میمبرین آرګنیلیز څه دي ٹھیک ده نو په ډبل میمبرین کې ګالجي باډي میټوکانډریا انډوپلازمیک ریټیکولم دا ټول څنګه سره دي ډبل میمبرین آرګنیلیز دي لایسوسوم څنګه سره سنگل میمبرین آرګنیلیز ده تنی سیک کچ سیک لایک پخړو پشان ٹھیک ده سټرکچرز دي یا آرګنیلی ده او دا څنګه سره د سنگل میمبرین نه جوړ شي ډبل میمبرین نه د سنگل میمبرین نه جوړ شي او په دې سنگل میمبرین کې څنګه سره ورایټیز اف هایدرولیټک انزایم دي مختلف قسمه هایدرولیټک انزایم پکې څنګه سره موجود دي ٹھیک ده تقریبا چې د کاونټ مالي کړی دي 40 ټایپس اف هایدرولیټک انزایم مطلب دا دی چې په دې کې 40 قسمه هایدرولیټک انزایم موجود دي No varieties of hydrolytic enzyme that remain active under acidic conditions. They عموماً سره په acidic condition کې active وي مطلب خپل فنکشن کوي او acidic condition دې ځان ته په خپل باندې برابر مثال کې طور پر یو سیل نه پای کې acidity H اينز پکې سیوای دې وزن سره شل کوي هغه ځان ته نه باسي او خپل environment په خپل acidic کوي ٹھیک ده او چې کله د اسیډک انوایرنمنت نه یا داسې ډیزیز کنډیشن وروسته به موږ ډسکس کوو نو دې بیا په خپل فنکشنز نه کوي صحیح ده نو هغه څنګه سره مال فنکشنینګ دی یا د هغې ډیفیکټ دی هغه په لاست کې انشاءالله ډسکس کوو ښه نو څنګه سره تنی سیکس دی سنګل میمبرین دی ورایټیز اف هایدرولیټک انزایم پکې موجود دي صحیح ده او دې ته نوم ویل کېږي سوسایډ بیگ یو ورته بل نوم ویل کېږي هغه دا دی digestive systems of the cell like normally انسان په جسم کې چې کوم digestive system دی هغه break down of food particles کوي substance چې کوم دی هغه digest کوي ٹھیک ده دغه شانتي په سیل کې چې کله سوسیز هغه digest کول هغه break down کول هغه څنګه سره چا کار دی مثال کې طور پر پروتینز دي او دا digest کول دي نو څنګه سره با لایسوسوم کې خاص انزایم پروټیز انزایم هغه انزایم پروتین ډایجیشن کوي مثال के तौर पर लिपिड थी और पसिल की डाइजेस्ट कर ली तो लैपेज एंजाइम वजन सरा लाइसोसोम से मौजूद है और वजन सरा डिस्ट्रॉय का है शांति न्यूक्लियस मुख्तलिफ किस्म एंजाइम पर कंगा डिस्कस कर ली रिश्ता बयान ठीक था उस हिस्ट्री मतलब दा दी दा इन्वेंशन इंट्रोड्यूस करे चाहे ठीक था नो फर्स्ट टाइम दा जंग सरा सी डिडेव जंग सरा यो साइंटिस्ट सी मतलब क्रिश्चियंस सी क्रिस्टियन डिडेव څنګه سره یو ساينټیسټ په 1949 کې فرست ټایم دو څنګه سره لایسوسوم هغه ابزورب کړل مطلب وی لیدل ٹھیک شو
او بیا مزید پدې کې مختلف قسمه چینج راغلل، مختلف ساينټیسټ پدې کې څنګه سره حصہ واغستله، ټیک ده. او په تقریبا د چې کوم سی ډي ډي اف دی دو پراکسیسوم او لایسوسوم دواړه دو انټروډیوس کړي ول، بیان کړي ول. او د دې د وجې نه ته نوبل پرایز میلاو شوی په فزیولوژي کې هم او په میډیسن لیول باندې هم، صحیح ده، په 1974 کې. نو 1974 کې دوی ته نوبل پرایز میلاو شوی او په 1949 کې دوی چې کوم دی فرست ټایم لایسوسوم ابزورب کړي، ټیک ده. د هغې نه بعد اکرنس دی چې دا زنګ سره په کم سیلز کې موجود دي. نو یاد ساتئ زنګ سره چې څونه انیمل سیلز دي موستلی په ټولو کې زنګ سره لایسوسوم موجود دي، ټیک ده. د دې نه علاوه په پلانټ سیلز کې موجود دي خو ډېر زیات کمی. او لکه په ځینې ځایونو کې دا ویل کېږي چې پلانټ سیل کې زنګ سره نه موجود، او په پلانټ سیل کې لایسوسوم په ځای باندې زنګ سره ویکیول موجود دي، غټ لارج ویکیول هم زنګ سره خوراک سټور کوي، لایسوسوم هم زنګ سره مختلف کیمیکلز او سبسټانس ځان سره سټور کوي او د هغې بریک ډاون کوي. نو په پلانټ سیلز کې لایسوسوم کمی یا پکې د سره یې نه، او دا ولې ځکه چې د دې کار زنګ سره ډیو ټو لارج ویکیول غټ ویکیول هغه فنکشن کوي. د دې نه علاوه لایسوسوم زنګ سره په بیکټیریا کې بالکل ابسنټ دی، د سره شته نه، ټیک ده. او چې کوم زنګ سره میچور آر بي سي ده یا دې ته ایریتروسایټس هم ویل کېږي، ریډ بلډ کارفسلز ورته هم ویل کېږي. نو میچور آر بي سي کې به زنګ سره لایسوسومز دا نه موجود، صحیح ده. دا میچور آر بي سي چې کوم سټرکچرز دی یا فزیولوژي د فنکشنز دی دا د نورو سیلونو په نسبت باندې ډېر زیات مختلف دي. عموما مونږ وایو په دې کې نیوکلیس نشته، د دې چې کوم شیپ دی بایو کنکیف شیپ دی، 7 مایکرومیټر د دې ډایمیټر دی، صحیح ده. نو او زیاتر ارګانیلز په دې کې نشته، ډبل میمبرین ارګانیلز په کې هم نشته، انډوپلازمیک ریټیکولم په کې هم نشته، ټیک ده. نو په میچور آر بي سي کې زنګ سره لایسوسوم هم نه موجود، ټیک ده. نو مطلب دا چې دا زنګ سره ډسټرکشنز او نور چې کوم د اکټیویټیز دی هغه بند کوي. د دې مین فنکشن زنګ سره څه دی؟ په دې کې هیموګلوبین موجود دي او تقریبا چې په یو آر بي سي کې 270 میلیونز هیموګلوبین موجود دي او یو هیموګلوبین زنګ سره 4 اکسیجن کیر کوي، صحیح. نو یو هیموګلوبین 4 اکسیجن کیر کوي او په یو آر بي سي کې 270 میلیونز هغه زنګ سره هیموګلوبین موجود دي. اوس تاسو کوم معلومه چې څونه د اکسیجن کیر کولی شي. نو صرف او صرف ایز ا کیریئر زنګ سره د دې مین فنکشنز دي، ټیک ده. بله دا خبره چې زنګ سره په خاص سیلونو کې هغه زنګ سره ډېر زیات کمی لایسوسوم، لکه څنګه وایم مسل سیلز دي، مسل سیل کې زنګ سره لایسوسوم ډېر زیات کمی. او عموما لایسوسوم په کم سیلز کې ډېر زیات سی وایي هغه سیلز چې هغه زنګ سره انګلفینګ کوي یا پیګوسایټوسس پینوسایټوسس کوي. مطلب دا چې د هغو مین کار دی چې دی به ډیفینس کوي. لکه په ډیفینس کې انسان په جسم کې کم سیلز دی چې هغه سره ډیفینس کوي، وایټ بلډ سیلز، لیکوسایټس، صحیح ده، او نیوټروفیل، اسینوفیل، بیسوفیل، ټیک ده. دا زیات تر زنګ سره څه دي؟ دا هغه سیلز دي چې په دې کې د لایسوسوم اماونټ ډېر زیات سی وایي، ټیک ده. نو دلته کې ما لیکلي چې کوم لیکوسایټس دي د دې مین کار دی انګلفینګ، او چې کله دا یو فارن باډي مثال کے طور پر بیکټیریا، وایرس، فنجائی دا د انګلف کی، ٹھیک شو. نو مختلف انزائم ریلیز کی، هایدرولائټیک انزائم، او د دې سټرکچر ډیسټروي، ٹھیک ده. نو لیکوسایټس دې کې وزن سره لایسوسوم ډېر زیات سی وایي، ٹھیک ده. نو دا زنګ سره اکرنس شو چې په کم سیل کې زنګ سره موجودي او په کم سیل کې زنګ سره ابسنټ دي. کو سټرکچر ته موږ وګورو، سټرکچر ډېر زیات زنګ سره سمپل دی، ډېر زیات کمپلیکس نه دی د نورو په شان سټرکچر. نو سټرکچر زنګ سره راونډډ دی، ها ویکیولر دی. ویکیولر مطلب جسٹ لائک ویکیول، راونډډ، سی نه، ویکیول شیپ، ویکیولر سټرکچر. فل ډک شوی دی زنګ سره with dense material، ډېر زیات مطلب ډنس یو زنګ سره لایټ یو ډنس مضبوط، لکه ډېر زیات دروند، سی میټیریلز and bounded by single unit membrane. او دې زنګ سره چار چاپیره single unit membrane دی. دا سټرکچر زنګ سره څه ایکسپلین کوي؟ راونډډ دی، ویکیولر شیپ دی، دننه پکې زنګ سره ډنس میټیریلز دي، هغه زنګ سره دی هایدرولایټیک انزایم، او چار چاپیره ته زنګ سره یو میمبرین دی، صحیح ده. او لیپټ لیر په کوم زنګ سره موجود دی. ها د دې نه علاوه کو سایز خبره موږ کو نو دا د سایز زنګ سره ډېر زیات کچ دی، صحیح ده. ځکه موږ مخکې په سټارټ لګی 10E6 ډېر زیات کچ دی، ٹھیک ده. نو 0.2 مایکرومیټر نو واخله تر د 0.5
مایکرومیټر پورې د زنګ سره سایز دی دا زنګ سره ډیر زیات کم دی لکه نارملی چې دی بیا د خپل 0.2 ضرب 10 کی پاور -6 میټر دومره کچ سایز دی بل چې په دې کې کم انزایم دی او دا انزایم څه فنکشن دی سي نو دلته کې ریسنت اسټیمیټ مطلب وس اندازه غوښتل شي چې په دې کې څونه دغه دی دا ځن سره اوسنۍ اسټیمیټ دی چې څونه دغه په کې ځن سره موجود دی انزایم نو تقریبا چې د 40 نه اباو ټایپس دي ځن سره د هایدرولیټیک انزایم اوس یاد ساته هایدرولیټیک انزایم کم انزایم دی او د دې مین فنکشن څه دی هایدرولیټیک انزایم هغه انزایم دی چې هغه به ځن سره مطلب پالیمر د هغه و بریک ډاون کیږي او کنورج باندې کیږي ځان سره مانومرز ته ٹھیک ده خو دا پالیمر به ځان سره خامخا د واټر سره اډ کیږي هایدرولیټیک انزایم د اوبو په ذریعه سره ماتېدونکي انزایم لکه مثال کے طور پر پالیمر څه مطلب دی پالیمر مطلب لارج مالیکولز مانومر مطلب سمال مالیکولز لکه زه وایم فروټین زما سره یو پالیمر دی او فروټین زما سره جوړ شوی دی دا مانومرز نه او دا مانومر زما سره څه دی امینو اسید دی نو چې کله ډېر شي امینو اسید راجم شي نو هغه به زما سره پالیمر فروټین جوړه ٹھیک ده اوس د هایدرولیټیک انزایم لکه زه مثال کې تور پر یو هایدرولیټیک انزایم یادوم او د هغې زما سره نوم شو فروټیز داسې هایدرولیټیک انزایم دی چې زموږ سره پروټین بریک ډاون کوي د فروټیز مطلب پروټین به چل کوي فروټیز انزایم دی به زموږ سره د پروټین سره واټر میلاف کوي او د دې پروټین به زموږ سره بریک ډاون شي امینو اسید ته نو زه دې څه هم ویل شم چې پالیمر به بریک ډاون کیږي مانومرز ته سیده دا دې موږ ساده مثال داسې ورکو لکه مثال کې طور پر ځان سره دا یو دیوال ٹھیک ده دا دیوال څنګه جوړ شوی دی مثال کې طور پر د خښتو نه جوړ شوی دی ٹھیک ده نو دا خښته ځان سره څه دی دا یو خښته دا ځان سره مانومر شو او دا ټول دیوال چې کوم جوړ کړل ځان سره پالیمر شو نو دا قشان دي امینو اسید ځان سره څه دی د دې مثال د خښته دا ځان سره مانومر شو او دا ټول دیوال مثال ځان سره د پروټین دی ځان سره پالیمر شو نو دلته خپل کانسپټ په دې ځای کلیر کړئ هایدرولیټیک هغه انزایم دي ځان سره چې هغه به ځان سره د واټر سره میلاویږي یو سبسټانس په د واټر سره میلاویږي او هغه به بریک ډاون کوي لکه دلته کې ما یو څو اگزامپل ورکړل دي لکه مثال کې طور پر ما پروټیز انزایم ورکړی دی پروټیز ځان سره هغه انزایم دی چې پروټین به ځان سره بریک ډاون کوي امینو اسید ته دغه شان ځان سره نیوکلیز انزایم دی چې کوم ځان سره نیوکلیر میټیریل موجود دی هغه ځان سره بریک ډاون کوي د دې نه علاوه سلفوټیز انزایم سلفر بریک ډاون به ځان سره کوي د دې نه علاوه لایفیز انزایم لیپټ بریک ډاون به کوي فیټي اسید او ټرایګلیسراید ته ٹھیک ده د دې نه علاوه سلفویز انزایم سلفویز با پاسفولیپیز انزایم پاسفولیپیز به ځان سره پاسپیټ او لیپیز د یو بل نه جدا کوي ٹھیک ده نو دا مختلف انزایم دي دغه شان دي 40 انزایم دي چې هغه به ځان سره د هغې مختلف فنکشن دي او مختلف ډایجیشن به کوي د مختلف سبسټانس ښه نیکسټ ځان سره د چې کوم ځان سره دغه دی دا لایسوسوم دی د دې فنکشن څه دي نو نمبر 1 دا صرف ما په پوینټس کې ویل او ایکسپلینیشن به سره تاسو په خپل دغه کې ولیکئ سي اون ورډز کې ولیکئ اولنی ما لیکلی دی ډایجیشنز اف لارج ایکسټراسیلولر پارټیکلز ډایجیشنز اف لارج ایکسټراسیلولر پارټیکل ایکسټراسیلولر مطلب هغه پارټیکلز چې هغه د سیل نه بهر او دا پارټیکل هم سره وایرس هم کیدی شي ټیک ده نو د لایسوسوم دا کار دی چې دی به داسې کیمیکل ریلیز کوي چې هغه به ځان سره د سیل نه بهر ځي صحیح ده او چې کوم بهر کوم فارن باډي ده مطلب بیکټیریا وایرس پنجای ده هغه به بالکل ډایجسټ کوي ختمه وي ټیک ده داسې کیمیکل به ریلیز کوي لکه زه به دله ساده مثال درکړم نن سره نیوټروفیل دی سوري لیمفوسایټ صحیح دا یو خاص کیمیکل ریلیز کی چې څنګه سره هغه مختلف بیکټیریا چې کوم اٹیک دی هغه بالکل ډیسټروي کوي ٹھیک ده نو دا لیمفوسایټ چې ریلیز کوي نو د لیمفوسایټ کې کم ځای ریلیز کوي هغه څنګه سره لایسوسوم پارت دی چې هغه خاص کیمیکل ریلیز کوي هغه بیا څنګه سره بیکټیریا یا مختلف سبسټانس هغه به ډیث کاز کوي نو ډایجیشنز اف لارج
एक्स्ट्रा सेलुलर पार्टिकल ډایجست کول غټ غټ مطلب ارګانیزمون کې دي شي د هغه پارټیکل لا چا کار دی د لیسوسوم کار دی بل څنګه سره ډایجیشن اف انټرا سیلولر سبسټانس په سیل کې دننه مثال کے طور پر وختي ما एग्जांपल ورکو چې څنګه سره مایټوکانډریا ده ګالجی باډي ده انډوپلازمیک ریټیکولم دی او د خپل کار کړی دی او دا څنګه سره مطلب فنکشن نشي ده کار ختم شوی دی نور فنکشن نشي کولی سیده وس کو دا څنګه سره په دې سیل کې موجود دي دا څنګه سره یو قسم له کچره ده دا کچره د دې سیل نه ختمول نه چا کار دی دا د لیسوسوم کار دی نو ډایجیشن اف انټرسیلولر سبسټانس انټراسیلولر سبسټانس په سیل کې دننه چې کوم سبسټانس دی د دې څنګه سره ډایجیشن کول لازم سره ختمول پوینټ نمبر 2 دا بل څنګه سره اټولایسس سیلف ډیمیجینګ سیده سیلف ډیث اټولایسس څه ته ویل کیږي په لیسوسوم کې دا څنګه سره ایبیلیټی دا چې د خپل ځان وجني په خپل ځان ډیسټرای کوي تاسو اوس چې دا خو نقصان دی خدا څنګه سره یو خاص فنکشن دی لکه مثال کې تور فایو وایو چې میټامورفوسس سیده لکه زه میټامورفوسس بیانوم دا فراګ څنګه سره سدي په چې کله څنګه سره د په ټټفول شیپی لکه په څنګه سره موجود ټیل نو په ټیل ریجن کې د قصر ډیسټرکشن ضروری دی ولې ضروری دی چې کله فراګ میچ ورکیږي د دنیا په ټیل چې کوم دی ډیسافیر کیږي اوس دا ټیل ډیسافیر کېدو لپاره د قلب کې بعد د لیسوسوم کیمیکل ریلیز کی او چې کوم خپل سیل هغه به ډیسټرای کی لکه زه مثال کې تور پر دا زنګ سر شو یو ټټ فول شو په دا بسې ټیل شو ٹھیک ده اوس په دې ټیل ریجن کې زنګ سر سیل موجود دي دا سیل وا لیسوسوم ریلیز کی انټرنلی او چې کوم ارګانیلیز دی اورال سیل زنګ سره ډیمیج سٹارټ شي دا سیل نو زنګ سره ډیسټرای شي نو دا ټیل به زنګ سره ختم شي او چې ټیل ختم شي نو دی زنګ سره بیا مطلب دا چې از ا ټیرستریل انیمل پزماکه باندې اوسیدونکي ارګانیزم دونه جوړیږي او دیو بیا څنګه سره خپل میټامورفوسس نیکسټ سټیج ته به هغه د پاروډ شي او دی به بیا په لنګس په ذریعہ سره ساه اخلي ٹھیک ده نو اټولایسس څنګه سره هغه فینامنا د پکم کې چې سیل په خپل ډیث کاس کیږي سیده بل دا خبره چې لکه مثال کې تور پر ځای ایجینګ مثال واخلم یو کس ته هغه رو بوډا کیږي سیده نو په دغه ټیم کې هم لیسوسوم چې کوم دی هغه برسټ اپ کیږي چوي او چې کوم انټرنل سیل هغه ډیسټرای کوي او چې کله انټرنل سیلز ټوټلی ډیسټرای کیږي نو دا مونږ ته ظاهریږي په سکن باندې خو خیال مو کړی ته د ځوان کس سکن ته وګوره هغه بالکل داسې ټایټي سرمن باندې راوچتېږي خو که د بوډا کس سکن ته وګوره داسې راوچته کا په ځنګ سره بالکل هغه سټیکنس به کې کم شوي مطلب دا چې لچک به کې ډېر زیات کم شوي راکاږلی کېږي نو د دې څه مطلب دی چې د دې سیل سره ډیسټرای شي دا هغه په اپر اپیتیلیل سیل دغه باندې سره جمع شوي ٹھیک ده نو ایجینګ هم څنګه سره د لیسوسوم د وجې نه کاس کېږي دا هم څنګه سره اټولایسس کې راځي لاست نمبر څنګه سره د ایکسټرا سیلولر ډیسټرکشنز دا ډېر زیات اهم پوینټ دی او ډېر ضروري دی د بل یو ساده مثال درکوم مثال کې تور پر څنګه سره خاص سیل دی سپیسیفیک سیل دی دغه سیل ته وضو وایم سپم سیلز صحیح مثال کے طور پر دا زما سره یو خاص سپم سیل شو دا زما سره یو خاص سپم سیل شو په دې سیل کې زما سره نیوکلیس صحیح نیوکلیس ته دې نه علاوه مایټوکانډریا پکې موجود دي او دغه کې په دې ریجن کې زما سره لیسوسوم موجود دي صحیح یا دې اکروسوم هم ویل شي اکروسوم ورته ویل شي دا لیسوسوم با چې کله څنګه سره فرټیلایزیشن عمل کیږي فرټیلایزیشن مطلب دی چې میل او فیمیل فیوز کیږي نارملی چې دا کله ریلیز څنګه سره دی بدن سره موومېنټ کوي او فلیپین ټیوب کې بیا بدن سره او فلیپین ټیوب کې کوچرته کې اوري ریلیز شو هلته کې به سره میلاوي نو چې کوم او ایکس سیل سره هغه څنګه سره ډېر زیات غټي ٹھیک ده اوس په دا چې کوم څنګه سره سپم سیلز دي به خاص کیمیکل ریلیز lysozymes chemicals به ریلیز کی او دا او بدن سره پینیټریټ کی سوري دي ٹھیک ده او چې کوم نیوکلیس ریجن دی دا ورته دنه نه باسه هغه بیا ځن سره دا او ریچ یا چې کوم د او ایکس کوم ځن سره ډي ان اے دا غي سره ملوي نو دا مین فنکشن دی ځن سره د لیسوسوم د وجنه
چې دی بدن سره چې کوم میمبرین دی دا بدن سره ډایجسټ کوي صحیح ده اوس دې ته ایکسټرا سیلولر ډایجیشن ولې وایي ځکه چې دا د سیل نه بهر ته ووتل دا لاسوسم او زنګ سره یې میمبرین ډایجسټ کړو نو یو قسم لاره میلاو شوه چاته دغه ته زنګ سره ډي ان اے دا هغه به انسرټ کېږي او زنګ سره فیوژن کېږي او زایګوټ بیا زنګ سره جوړېږي مختلف پروسس بیا زنګ سره مخکې کنوي کېږي انشاءالله په سیکنډ ایئر کې به باندې روغ ټاپک دی هغې بیا هلته کې به ډسکس کوو انشاءالله نو دا زنګ سره یو بل فنکشن و د څه د لایسوسوم ټیک ده ښه اوس په دې کې یو بل ټاپک دی ټایپس چې د لایسوسوم زنګ سره څو ټایپس دي نو لایسوسوم زنګ سره دوه قسم ټیک ده کم قسم دي نمبر 1 مونږه په پریویس ټاپک کې چې کوم مونږه ګالجی باډي کوله په هغې کې مونږ ډسکس کړ چې څنګه لایسوسوم زنګ سره جوړېږي صحیح ده پرونی ټاپک کې مونږ دا ډسکس کړو چې لایسوسوم په زنګ سره څنګه جوړېږي نو مونږ ویلو چې زنګ سره انډوپلازمیک ریټیکولم دی او خاص کر په انډوپلازمیک ریټیکولم کوم یو رف انډوپلازمیک ریټیکولم او په دا رفوالي چې د کوم څه د وجې نه رایبوسوم دغه رایبوسوم زنګ سره څه چلو کړي مختلف انزایم پروډیوس کړي رایبوسوم مین فنکشن څه دی پروټین سینتھسس او enzyme are protein in nature enzyme are mostly protein in nature مونږ وایو چې زنګ سره 97% enzyme چې کوم دی هغه protein in nature ٹھیک ده تقریبا 3% زنګ سره RNA in nature ٹھیک ده نو زنګ سره به چې کوم رایبوسومز دي هغه به زنګ سره پروټین جوړ کړي او پروټین به زنګ سره یو قسم نه انزایم او دا انزایم به په سیست فیس باندې په سیست فیس باندې به زنګ سره چاله ورکی ګالجی باډي دا ګالجی یا سیسټر نه یو نه بل ته پاس کی او په اخر کې وزن سره ریلیز شي نو دا کوم سبسټانس چې زنګ سره ریلیز شي او د سره انزایم دی دا وځو پرایمری لایسوسوم دی سیده پرایمری لایسوسوم او چې کله زنګ سره د پرایمری لایسوسوم سره ویزیکلز دا میلو شو نو دیو په دې ټیم کې زنګ سره سیکنډری لایسوسوم جوړي سیکنډری لایسوسوم سټرکچر به څنګه مثال کے طور پر دا زنګ سره ویزیکل شو او انټرنلی په دې کې څنګه سره پرایمری لایسوسوم نو تاسو داسې هم ویلی شئ چې ویزیکلز او پرایمری لایسوسوم چې کله کمباین شي د څنګه سره سیکنډری لایسوسوم دی او په دې کې بدن څنګه سره هایدرولیټک انزایم مختلف ډینس میټیریلز هغه موجود دي نو دلته کې ما لیکل دي چې انزایم کوم چې څنګه سره رف RNAs هغه جوړ کی تیاری کی هغه څنګه سره ګالجی باډي له ورکی او ګالجی باډي چې کله دې ریلیز کړل صحیح ده نو دا څنګه سره پرایمری لایسوسوم ٹھیک شو ویم سیکنډری ما څه لیکل دي سیکنډری کې ما دا لیکل چې پرایمری لایسوسوم او ویزیکلز هغه ویزیکلز چې هغه څنګه سره ګالجی باډي ریلیز کړي دا چې کله میلاو شي نو دې وزن سره سیکنډری لایسوسوم نو دا دوه ټایپس دي چې دا تاسو ته پته چې دا څنګه سره تیاری ٹھیک ده نو دا څنګه سره بیا سټرکچرز دي یو میمبرین دی په څنګه سره لیپټ سره په سره پلیئر جوړ کړی دی د پروټیکشنز لپاره او دې نه علاوه دنه پکې مختلف قسمه انزایم موجود دي ٹھیک ده نو بل چې دلته کې څنګه سره یو خاص پروټینز دی او دې پروټین مین کار دی چې مختلف سبستانس د سیل څخه دنه کول سیده نو glycosylatic clated membrane transport enzyme دا ځن سره خاص نوم دی ٹھیک ده او دی وا مختلف قسمه لکه پروټین شو د ډایجست کول لپاره بدن نه باسي یا لیپټ شو د ډایجست کول لپاره بدن نه باسي سیده او بیا مختلف انزایمات لکه موجود دي او دا بدن سره د دې ډیسټرکشنز کوي نو دا خو ځن سره ټوټلی لایسوسوم ستاسو وس یو ټاپک پاتې شو هغه ځن سره د مال فنکشنینګ اف lysosomes